أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ومكروا دوی سازش وکړو ومکر الله الله تعالی خفیا تدبیر وکړو والله خیر الماکرین الله تعالی بہترین د تدبیر کونکو نه دی. اذ قال الله یا عیسی کلا چې او فرمایل الله تعالی اے عیسی علیہ الصلوۃ والسلام انی متوفیکا بیشک زو وفات کون کیم تالرا ورافعوکا او پورته کون کیم تالرا الی خپل ځان طرف ته ومطهروکا او پاکون کیم تالرا من الذین کفروا دا کسانو نا چې کفر یې کړی دی وجاعل الذین اتبعوک او ګرځون کیم کسانو لرا چې ستا تابعداري یې کړې ده فوق الذین کفروا د پاسه دا کسانو چې کفر یې کړی دی الى یوم القیامت تر ورځې تر قیامت پورې ثم الی مرجعکم بیا خاص ما طرف ته واپس کېدل ستاسو دي فاحکم بینکم پس زبا فیصله کوم ستاسو منځ کې فیما پهاس کې کنتم فیه تختلفون چې وی تاسو پای کې چې اختلاف مکولو. په دې آیتونو کې بیان دی چې کله حضرت عیسی علیه السلام بنی اسرائیلو ته دعوت ورکړو. بنی اسرائیل په دوه قسمه شو او دوه ډلې شو. بعضې هغه چې هغوی د عیسی علیه السلام تصدیق وکړو ایمان یې پرې راوړو هغوی ته نصارا ویل کېږي او بعضې هغه چې هغوی د عیسی علیه السلام نه انکار وکړو ایمان یې پرې راونهړو هغوی ته یهود ویل کېږي. یهودو د حضرت عیسی علیه السلام خلاف مهم شروع کړو او سازش یې شروع کړو خلک یې د عیسی علیه السلام خلاف کولو تر دې چې د علاقې کم ګورنر وایسرای و هغه هم د عیسی علیه السلام خلاف کړو او قسمه قسم الزامونه پرې ولګولو چې دې ځان له یو ووټ بینک جوړول غواړي خلک ځان ته متوجه کول غواړي او زمونږ د مشهور پیغمبر د موسی علیه السلام مخالفت کی او د هغه شریعت منسوخ کول غواړي. قسمه قسم طریقو سره
خلق د عیسی علیه السلام نه خلاف کړو او تر دې چې یهودو دا منصوبه جوړه کړه چې عیسی علیه السلام قتل کړي. عیسی علیه السلام په خپل عبادت خانه کې ناستو او دا یهود رالو د عیسی علیه السلام د عبادت خانې نه ګیر چاپیر شو. 4000 یهود راغلو. عیسی علیه السلام دننه ناستې د انجیل شریف تلاوت کی. یو یهودی په دیوال باندې وروړېدو. هغه یې ورواړو چې ته به لاړ شې دروازه به کلو کې. هغه چې څنګه په دیوال باندې راوړېدو عیسی علیه السلام بره وکتل. د عیسی علیه السلام او دغه یهودي سترګې یو بل سره ملو شوې. الله تعالی د عیسی علیه السلام د مخ مبارک هغه شبیه دغه یهودي په مخ باندې واچو. دغه یهودي مخ د عیسی علیه السلام د مخ په شان شو او باقی بدن یې خپل بدنو. دې دوران کې الله تعالی عیسی علیه السلام ته وحی راولېږله چې ای عیسی علیه السلام مونږ فی الحال ته بره روچتو اسمان ته دې راولو. فی الحال دی تا نشي مړ کولی او تاله پانسیم نه در کولی او قتل دیم نشي کولی. مرګ به تاله په خپل ټیم باندې راځي چې څومره عمر ستا دی. خو فی الحال مونږ تاره ځمکې نه روچتو اسمان ته او مونږ به بیا تا په خپل ټیم باندې راکوزو به خپله زندګي به پوره کوي. او مونږ به ستا ملګري صحابه چې حواریین دي هغه به مونږ غالبوو په دې یهودو باندې. عیسی علیه السلام الله تعالی اوچت کو. جبریل علیه السلام راغی پورته بوتو او دی یهودي چې وروړېدو دروازې کلو کړه د دې دپاره چې خلکو ته ووایي چې عیسی علیه السلام ګورې دننه نشته. چې دروازه کلو کړه بار خو 4000 یهود ولاړو. هغوی دا خپل ملګري راټینګ کو ځکه د هغه مخ او شکل د عیسی علیه السلام په شانو. هغه چې راټینګ کو ډېرې چغې ووالې چې زه ګورې ستاسو هغه ملګري ما عیسی علیه السلام نیمه. په هغه ټیم کې چا خبره اورېده او دی راوست او په پانسۍ باندې وخیجو. بیا یهود په خپلو کې مختلف شو چې رده مخ چې دی هغه د عیسی علیه السلام په شان دی. وجهه یشبه وجه عیسی چې دې سړي مخ خو د عیسی علیه السلام په شان دی. وبدنه یشبه بدن صاحبنا لیکن د بدن چې دی او جسم چې دی هغه زموږ د ملګري د بدن په شان دی. نو که دا عیسی علیه السلام دی نو زموږ ملګري څه شو بیا؟ او که دا زموږ ملګری دی نو عیسی علیه السلام څه شو؟ دی په دې اختلاف کې پرېوتلو او د عیسی علیه السلام باره کې مختلف شو. چا وی مونږ عیسی علیه السلام بس قتل کو دغه عیسی علیه السلام دی مونږ په پانسۍ وخیجو. او چا وی نه که چېرې دا عیسی علیه السلام زموږ ملګری بیا څه شو؟ او که دا زموږ ملګری نو بیا عیسی علیه السلام څه شو؟ قرآن کریم فرمایي چې دی په دغه اختلاف کې پراته دي تر مرګه پورې او هیچا هیڅ قسمه فیصله ونه کړې شوه. د عیسی علیه السلام باره کې اوس 3 رایې دي.
یو د یهودو، دویم د عیسایانو او دریم د مسلمانانو. یهود وی چې مسیح دو دی، یو مسیح د ضلالت دی بل مسیح د هدایت دی. یعنی هغه مسیح چې هغه گمراهی خوره کړې ده، گمراهی ته خلق رابلو. او دا یهود علیه نعوذ بالله وی دا کم عیسی چې مونږه قتل کړی دی او په پانسۍ هجولی دی، وی دا مسیح ضلالتو. وی د موسی علیه السلام شریعت منسوخ کو او د پکې رد و بدل کو، دی پکې چا کړی دی؟ وی دا مسیح ضلالتو د گمراهی خوروله، نو ځکه مونږه قتل کو. او مسیح هدایت برازی علا راغلی نه دی. او دا چې کوم دجال دی هغې ته دی مسیح هدایت وایي، چې د قیامت نه مخکې به دجال لازي، هغه ته مسیح وی، وا مسیح الدجال دی. نو دیوی دا مسیح هدایت دی، دی وجنه هغې د هغه دپاره تیاری شروع کړی چې راشي او پوره دنیا باندې بادشاهي کی. دویمه نظریه د عیسایانو ده. عیسایان وی چې بس عیسی علیه السلام په پانسۍ باندې وخیجولی شو. هغه صلیب په معنا د مصلوب سره، یعنی په پانسۍ باندې او په سولی باندې خیجولی شوی. د صلیب دا نشان ځکه هغې لګولي د خپل قبر د پاسه او د کورون د پاسه، چې هغې وی چې دا زمونږ پیغمبر په پانسۍ هیجولی شوی دی. او دې وجې نه هغې د کفارې د عقیده او دا نظریه هم شروع کړه. هغې وی عیسی علیه السلام د پوره بني اسرائیلو طرف نه بس په پانسۍ باندې وخیجولی شو، هغه دا کفاره ورکړه، زموږ مغفرت بس شوی دی. هغې په ګمراهۍ باندې شو. د مسلمانانو عقیده دا بالکل د اعتدال ده. مونږ مسلمانان وایو چې عیسی علیه السلام نه قتل شوی دی او نه په پانسۍ باندې خیجولی شوی دی، د هغه یو ویښته چا نه دی ازار کړی. عیسی علیه السلام الله تعالی ښه په عزت سره، ښه په ناشنا پروتوکول سره جبریل علیه السلام بره خیجولی څلورم اسمان کې د نبی علیه السلام سره ملاقات شویم دی د معراج په شپه باندې. او مونږ وایو چې عیسی علیه السلام به د قیامت نه مخکې راځي، راکوزیږي به په یو ناشنا شان سره، او به خپله زندګي خپل عمر به پوره کی به. 40 کاله ژوند د عیسی علیه السلام پاتې دی چې راشي. 21 کاله خو به هغه جنگ کې جهاد به کی، د روی زمین به کفر ختم کی، شرک به ختم کی، اس یو یهودی به باقی پاتې نشي، اس یو نصرانی به باقی پاتې نشي، صرف او صرف مسلمانان به وي، صرف او صرف اسلام به وي. یهودیان به مغه قتل کی، نصارا به مغه قتل کی، یا به ایمان نوړي یا به قتل کیږي، به جزیه به ختم شي. او بیا به هغه وادم کی او بیا به د الله تعالی هغه اولادم ورکي. 40 کاله بعد به عیسی علیه السلام بیا وفات کیږي به. او عیسی علیه السلام به راځي او د یهودو هغه دجال به هم راځي، او دا عیسی علیه السلام به د دغه دجال خاتمه به هم کی، دغه د لاسه به قتل کیږي به.
ومکروا ومکر الله، مکرو دی سازش وکړو. چا؟ د یهودو سازش وکړو. دا فلما حس عیسی منهم الکفر، عیسی علیه السلام چې پوه شو د خلکو هو زما مخالفت کو، زما انکار وکړو او زما خلاف یوځای شو او دی زما خلاف سازش کی، نو مکرو دی سازش وکړو. دا مکر په عربی کې داسې د عربی ژبې لفظ دی. په اردو کې پښتو کې دا په فریب او په دوکه باندې استعمالیږي. د چا خلاف دو کولو، چال چلولو، سازش کولو، منصوبه جوړولو، په اردو پښتو کې دا د مکر په معنا راځي. او مکر په عربی کې صرف چال ته او دو ته، دوکې ته او سازش ته نه وایي. مکر په عربی کې په ډیرو معنو، مکر په معنی د فریب هم راځي، مکر په معنی د احتیالو، د چا خلاف سازش کولو، منصوبه بندي کولو هم راځي. او مکر په عربی کې په خفیه تدبیر باندې هم راځي. یو باریک او لطیف تدبیر، مناسب انتظام کول، دی معنی مکر راځي. د دې وجې نه مکر د خیر ومي، مکر د شر ومي. د یو نیک مقصد دپاره خفیه منصوبه بندي کول او تدبیر کول مناسبو، دا ښه مکر دی. او دارنګې د چا خلاف یو مناسب او ناجایزه منصوبه بندي کول او د شر دپاره، نو دا بیا مکر د شر دی. قرآن کریم ولا یحیق المکر السیء الا باهله ویل دی. کم سړی چې په غلطه منصوبه بندي کی او سازش کی د حق خلاف، وبال بهم په دی باندې راځي. لہذا چې د مکر نسبت الله تعالی ته وشي، نو معنا به د سازش نکو او معنا به د فریب او د دوکې به نکو، بلکې معنا به کو خفیه تدبیر، مناسب انتظام. او چې کله د مکر نسبت بنده ته وشي، انسانانو ته، او دا مکر د خیر د پاره د شر د پاره وي، نو معنا به سازشو، چالو او دو سره کو. ومکرو د یهودو سازش وکړو د عیسی علیه السلام خلاف، نو ومکر الله، او الله تعالی خفیه او باریک تدبیر وکړو. الله تعالی خو ګوري چې څوک څه سوچ کی او څه منصوبه بندي کی. نو ومکر الله، الله هم یو نامناسب تدبیر وکړو. او چې د الله تدبیر او د بندگانو هغه یوځای شي، نو کامیابیږي به د چا هغه، غالبه کیږي به د چا تدبیرو. نو والله خیر الماکرین، او الله تعالی بهترین او بهتر د تدبیر کوونکو نه دی. بیا د الله تعالی هغه تدبیر ډیر غالب شي او کامیاب شي. نو الله تعالی په خپل تدبیر کې کامیاب شو. دی خو د عیسی علیه السلام د قتل منصوبه جوړه کړه. الله تعالی عیسی علیه السلام داسې ښکلی خیر او عافیت سره اوچت کو چې څلورم اسمان ته ورسو. اذ قال الله یا عیسی، دا مخکې اجمالو او مقدمه کو، دا ورپسې خبره مخکې ده او دا مکرو مکر الله رستو دی. هغه ټیم کې چې عیسی علیه السلام ظاهر خبره انسان پریشان شي چې کله ستانه خلاف دشمن تاو شي او دشمن په کثرت سره او په ډیروالي سره
او ته تنې تنهای نو خامخا دا خوب دا طبعي دی. الله تعالی دغه ټیم کې عیسی علیه السلام ته اطمینان ورکي او ورته فرمای اذ قال الله کله چې وی الله تعالی یا عیسی علیه السلام انی متوفیک بیشک زه وفات کوونکی یم تا لره. توفی یو څیز پوره اغستلو ته ویل کیږي. حضرت شاه عبدالقادر دهلوی رحمه الله تعالی چې د شاه ولی الله رحمت الله علیه زوی دی، هغه د متوفی کا معنی کی میں لے لوں گا تجھ کو زبتا اخلما زبتا پورته کوما. نو هغه چې کومه معنا کړې د متوفی کا چې میں لے لوں گا تجھ کو نه زبتا واخلم اسمان ته، نو دا رستو رافعکم د دغه معنا ده. نو دې ته عطف تفسیری وایي، یعنی دا رافعک د متوفی کا معنا او تفسیر کی دواړو یو مطلب شو چې ذات تا پورته کومه او اسمان ته د خیجومه. حکیم الامت حضرت تانوی رحمه الله تعالی هغه د متوفی کا معنی کی چې زب وفات کوم تعالی زو وفات کون کیم تعالی په خپل ټیم باندې. د هر انسان د پر الله تعالی یو ټیم مقرر کړی دی چې هر انسان له مرګ په خپل ټیم باندې راځي. نو ستاره پرم یو ټیم مقرر دی او هغه ټیم لا فی الحال نه دی راغلی. نو زه به تا وفات کوم خو په خپل ټیم باندې چې کوم ستاره پر مقرر دی او هغه لا راغلی نه دی. نو پریشانه کیږه ما وفات کیږي بنا. او فی الحال ورافعکا پورته کوونکی یم تعالی الی خپل ځان ته. نو علامه زمخشری په کشاف کې وی رافعک الی ان السماء و مقر ملائکتی، تا اسمان ته پورته کومه چا د فرشتو ځای دی. دا ناقدر خلق دی ستا ناقدری وکړه. نو جدي ستا ناقدری وکړه دین دا نعمت زه اخلمه. نبی ډېر لوی رحمتي په دنیا کې د نبی نه لوی رحمت بل څوک نی. نو د دومره لوی رحمت چې خلکو ناقدری وکړي د الله تعالی بیا رحمت د خلکو نه والي. دی د نبی قدر ونه کو، الله تعالی تر عیسی علیه السلام پورته کو وی زبر اسمان ته دی بوزم. و مطهرک و پاکونکی ام تعالی را من الذین کفروا دا کسانو نه چې کفر یې کړی دی. او دا من الذین کفروا روح المانی چې دا یهود دي، ځکه یهودو د عیسی علیه السلام خلاف سازش وکړو. قرآن کریم عجیبه خبر وکړی مطهرک پاکونکی ام تعالی را. گویا کہ دا خلق نجس دی، گنده دی، پلیت دی. نو ته په دې کې مه پاتې کېږه، تا ته نه زه پاکوم یعنې تا ته نه زه جدا کومه چې دا شاته دا ګند پاتې شي. نو یهود او د هغې هم نوا او د هغې هم ذهن خلک چې دا ټول نجس دي او پلیت دي او ته پکې یو پاک شخصیت او دی ستا ناقدری کی. نو لہذا تا ته نه زه اخلمه، تا ته نه زه جدا کومه. و مطهرک او پاکونکي ام تعالی د کسانو نه کفرو چې کفر یې کړی دی چې هغه یهود دي. او چې کله ستا قدردان خلق راشي دنیا ته نو تا به ورته بیا زه ولېږمه. امت مسلمه ډېر قدردان خلق دی
امت مسلمه مسلمانان د اعتدال نه کار اخلي، د یو نبی نه انکار نه کی، د یو نبی په شان کې تنقیس نه کی، نقصان او د نقص خبرې نسبت ورته نه کی. ټول انبیاء کرام علیهم السلام ته د عزت په نظر باندې ګوري. دا قدردان خلق دی. نو دې وجې نه عیسی علیه السلام به د قدردانو خلکو له بیا واپس به راځي مسلمانانو ته، او دا به یو ډېر لوی سعادت وي چې عیسی علیه السلام راشي. نبی علیه السلام باقاعده پیشنګویی کړي دي چې عیسی علیه السلام به واپس راځي. مستقل کتابونه دي. شاه انورشاه کشمیری رحمت الله علیه هغه کتاب لیکلی دی التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، کتاب باقاعده لیکلی دی او هغه ټول حدیثونه را جمع کړي دي چې هغه د عیسی علیه السلام د راتلو باره کې دي. بخاري کې روایت دی، نبی علیه السلام فرمایي عیسی علیه السلام به راځي، لینزلن فیکم ابن مریم، راکوزیږي به ابن مریم حکما عدلا، راضی به انصاف به کی خلکو منځ کې، او دارنګې فیکسر الصلیب، صلیب به مات کی. صلیب ماتولو مطلب ده د صلیب عقیده به ختم شي. عیسایان خو عیسی علیه السلام په پانسۍ ختلی دی، هغه چې په خپله راکوز شي وویني چې د چا دا عقیده به ختم شي چې عیسی علیه السلام بیا ژوندی شو، نو څنګه په پانسۍ باندې ختلی دی. او دارنګې ویقتل الخنزیر، خنزیر به قتل کی، هغې خنزیر ته مقدس غوا په نظر باندې ګوري، عیسی علیه السلام به قتل کی. او دارنګې ویزعل جزیته، جزیه به هم ختم شي. هر انسان ته به دوه آپشنی، یا به ایمان نوړي یا به قتل کیږي. به یو سړی دا نه وي چې زه مسلمانېږم هم نه او ما وجنیم ما، زه به خیر جزیه در کوم، داسې به ني. وجاعل الذین اتبعوک، او ګرځونکي هم هغه کسانو لره چې ستا تابعداري کړې ده، یعنې ستا کوم پیروکار دي عیسایان دي. عیسی علیه السلام اسمان ته پورته کېدو نه بعدو یهود چې وو نو هغوی د عیسایانو پسې شو، د عیسی علیه السلام چې کوم صحابه وو هغوی پسې شو، هغې کې هم ډېر حضرات قتل کړو. دا فلسطین چې و دا ځان یو مستقل حکومت نه و، دا د ملک شام د حکومت ماتحت و. لکه څنګه چې انګریز دلته و نو د هر علاقې خپل خپل والي و، دا والی سوات دی، دا والی بهاولپور او دا والی بوپال وغیره دقه شانتې. د خپل علاقې چې کوم والی و هغه دوی په یهودو په لاس کې اغوستو. نو د عیسایانو یو وفد لاړو روم ته، او د روم بادشاه ته یې وویل چې جي هلته موږ دا ظلم او زیاتي شروع دی، او هغوی د حضرت عیسی علیه السلام مناقب بیان کړو چې داسې انسان و داسې انسان و، د هغه د آبا و اجداد ذکر یې ورته وکړو، او یهودو په دې طریقې سره دا کار وکړو. هغه رومي بادشاه چې مشرک و او د هغوی د خبرو نه متاثره شو، راغی او دغه چې کوم یهودو هغې کې یې څه قتل کړو، څه یې ګرفتار کړو. عیسایان الله تعالی په دې طریقې سره غالب کړو
د هغه زمانې نه دنیا کې عیسایان همیشه ډیر دي او یهود کم دي. عیسایان په کثرت کې ډیر زیات دي او یهود په تعداد کې کم دي. قرآن کریم وجاعل الذین اتبعوک او ګرځونکي هم هغه کسانو لره اتبعوک چې ستا تابعداري کړې ده، یعنې عیسایان او نصارا. فوق الذین کفروا د پاسه د کسانو چې کفر یې کړی دی، یعنې یهودو. او یادا چې فوقیت نه مراد دا په دلیل او په غلبې سره ده، یعنی په دلیل سره او په حجت سره. تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه وی د فوقیت نه مراد فوقیت بالحجت والدلیل دی، چې په دلیل سره به د عیسی علیه السلام چې کوم پیروکار دي هغه قوي او مضبوط وي. او مراد دا چې عیسی علیه السلام په پانسۍ نه دی ختلی او نه هغه قتل شوی دی. الی یوم القیامت تر ورځې تر قیامته پورې مراد نه تعبید د همیشوالی دی. ثم الی مرجعکم بیا خاص ما طرف ته واپس کېدل ستاسو دی. په دنیا کې خو خیر په دلیل سره خبره واضحه ده او مضبوطه ده چې عیسی علیه السلام پانسی شوی نه دی، لیکن بیا هم بعضې خلکو بیا هم خپله خبر رانیسلی وي. نو الله تعالی فرمایي چې کله ماله بیا راشي د قیامت په ورځو، زه به ستاسو منځ کې بیا ډېره ښکلې فیصله وکړم. فاحکم بینکم فزه فیصله کوم ستاسو منځ کې فیما په هغه څه کې کنتم فیه تختلفون چې وی تاسو په هغې کې چې اختلاف مو کولو، چې آیا عیسی علیه السلام الله تعالی و که د الله تعالی زوی و که نه یوه عیسی وه. عیسی علیه السلام دنیا کې قتل شوی دی، پانسی شوی دی او که نه، او آیا دا ولد الزنا دی او که نه، دی څنګه انسان دی. د دې ټولو خبرو منځ کې به زه ډېر ښکلي انداز کې فیصله وکړم. او دی سازش وکړو او الله تعالی خفیه تدبیر وکړو او الله تعالی بهترین د تدبیر کوونکو نه دی. کله چې وفرمایل الله تعالی عیسی علیه السلام بېشکه زه وفات کوونکی یم تا لره په خپل وخت او پورته کوونکی یم تا لره خپل ځان طرف ته او پاکوونکی یم تا لره دا کسانو نه چې کفر یې کړی دی او ګرځوونکی یم هغه کسانو لره چې تابعداري کړې ده ستا د پاسه د هغه کسانو چې کفر یې کړی دی تر قیامت تر ورځې پورې. بیا خاص ما طرف ته واپسي ستاسو ده، په زه فیصله کوم ستاسو منځ کې په هغه خبرو کې چې دي په هغې کې اختلاف کولو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين.
فاما الذین کفروا پس هر چې ها کسان دي چې کفر یې کړی دی فاعذبهم پس زبا عذاب ورکوم دیتا عذابا شدیدا عذاب سخت فی الدنیا والآخرہ و دنیا و آخرت کی وما لهم من ناصرین او نبوی د دوی دپاره څوک مدد کوونکي واما الذین آمنوا او هر چې ها کسان چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او عملونه یې کړي دي نیک فیوفیهم پس الله تعالی به پوره ورکوي دیتا اجورهم ثوابونه د دي والله لا يحب الظالمین او الله تعالی محبت نکوي ظلم کونکو سره ذالک دا مذکور واقعات نتلوه منگا تلاوت کو د دی علیکا پتا باندی من الآیات د آیاتوننا والذکر الحکیم او د نصیحت حکمت والنا ان مثل عیسی بیشکا مثال د عیسی علیہ السلام عند الله پنزد اللہ تعالی کمثل آدم پشان د مثال د آدم علیہ السلام دے خلقه پیدا کړیو اغلرا من تراب د خورنا ثم قال له بیاو فرمایل الله تعالی دتا کن شا فیکونو پس شو الحق من ربک حق چې دی ستا د رب د طرف نه دی فلا تکم من الممترین پس تمکیگا د شک کونکو نا په آیتونو کې د دوه خبرو بیان دی لومبی دا چې د عیسی علیه السلام باره کې چې خلق دوه ډلې شو سبا قیامت کې به الله تعالی دا ټول خلق را جمع کړي کومو خلکو چې ایمان نه وړی دا تصدیق یې کړی دی هغوی له به الله تعالی د هغوی اجرونه ثوابونه ورکړي او کومو خلکو چې انکار کړی دی تکذیب یې کړی دی هغوی له به الله تعالی په دنیا او په آخرت کې سخته سزا ورکوي دویمه خبره چې د عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدایش شو ټیک ته عجیبه خبره ده خو داسې دومره زیاته عجیبه خبره هم نه ده د عیسی علیه السلام نه علاوه آدم علیه السلام پیدایش خو د عیسی علیه السلام نه هم زیات عجیبه دی ځکه چې د عیسی علیه السلام پیدایش خو بیا هم د خپلې مور نه شوی دی خو پلار یې نشته دی او د آدم علیه السلام پیدایش خو د هغې نه هم زیات عجیبه دی چې نه پلار شته او نه مور شته نو د هغې باره کې ولې څوک شک نه کي هغه ټول وایي چې آدم علیه السلام الله تعالی په خپل قدرت سره پیدا کړی دی عیسایان د آدم علیه السلام باره کې دا نه وایي چې دا د الله تعالی زوی دی حالانکه د آدم علیه السلام پیدایش د عیسی علیه السلام نه زیات عجیبه او غریب دی
چې هغه ته د الله تعالی زوی نه وایي نو عیسی علیه السلام ته ولې د الله تعالی زوی وایي؟ بیا خو هلته هم دا خبره وکړې. نو څنګه چې د آدم علیه السلام پیدایش د الله تعالی په قدرت او امر کن سره وشو، دارنګې د عیسی علیه السلام پیدایش مو هغه په کلمې کن سره شوی دی. بلدا چې دور حاضر کې بلکې هر زمانه کې مشاهده کې ده، ډیر حیوانات داسې دي چې بغیر د مادې نه او بغیر د مور او پلار نه پیدا کیږي. دا صرف د صالح علیه السلام موخه نه وه چې د ګټې نه پیدا شوه، او صرف آدم علیه السلام نری چې ګنې بغیر د مور او پلار نه الله تعالی پیدا کو. ډیر حیوانات داسې دي چې د هغې هېڅ قسمه وجود نه مور شته او نه پلار او نه څه ماده وي. الله تعالی د موسم د وجې نه پیدا کی، قدرتی طور باندې پیدا شي، لاندې هېڅ قسمه د هغې څه ماده منویه موجود نه، او الله تعالی په خپل قدرت سره پیدا کی. نو د هغې باره کې خو څوک هم دا نه وي چې ګنې دا الله تعالی سره نسبت قایم کي. الله تعالی قدرتونه د الله تعالی شان دی. بل دا چې دنیا کې څومره څیزونه موجود دي نو دا خو په لومبنۍ کې نه و، هر څوک په دې پوهېږي. نو دا په اول ځل پیدا کېدل دې لپاره بنیاد څه و؟ که ځمکه والی، که اسمان والی، او که انسان والی، او که جنات والی، او که فرشتې والی، او هر یو موجود څیز والی. نو دې چې کله ابتدا بالکل راوالی نو د ابتدا نه مخکې څه و؟ الله تعالی په خپل قدرت سره پیدا کړو. نو آیا د دې ټولو نسبت پته الله تعالی ته د زوی او د لور به کوې به؟ اسمان الله تعالی پیدا کړو، ځمکه پیدا کړو، نو مخکې بل اسمان اوسو؟ ولې د اسمان پیدا شو؟ ولې د ځمکې نه ځمکه پیدا شوه؟ ولې د ستورو نه ستوري پیدا شوي دي؟ دا ضروري ده. خو الله تعالی په خپل قدرت سره پیدا کړو. نو هغې کې خو څوک دا نسبت نه کوي چې دا د الله تعالی سره یې تعلق د زوی او یا د لور شو. نو چې څنګه هر څه الله تعالی په خپل قدرت سره پیدا کړي دي او پیدا کیې، دارنګې د عیسی علیه السلام پیدایش هم دی. فاما الذین کفروا، مخکې آیت مبارکه کې په آخره کې رالو فاحکم بینکم، وی زه به ردي منځ کې فیصله کوم، اول به دا ټول خلک راجمع کړم د محشر میدان ته، او بیا به ردي منځ کې فیصله کوم چې تاسو د عیسی علیه السلام باره کې څه وایي، دا الله تعالی زوی دی یا دی الله تعالی دی، یا تاسو نور نسبتونه کولو. نو فیصله به څنګه کی؟ دا طریقه را. فاما الذین کفروا، پس هر چې ها کسان چې هغوی کفر کړی دی، انکار یې وکړو، نو فاعذبهم عذابا شدیدا، پس زه به عذاب ورکوم دوی ته عذاب سختو. عذاب به معمولی نی، عذاب به سختی. د آخرت مطلق عذاب او معمولی عذاب هم ډیر دی، چې شدیدن و سراغ نو عذاب به انتهایی سخت وي. فی الدنیا والآخرة، په دنیا کې او په آخرت کې. په دنیا کې عذاب دار چې دی یا قتل شوي دي، بیا یا قیدیان شوي دي، او یا په دې باندې جزیه لګېدلې ده، او یا په الله تعالی قسمه قسم مرضونه لاحق کی، او دا مرضونه د ګناهونو کفاره نی، دا د هغې د هغه انکار او د تکذیب وبال وي. آفتونه او تکالیف او بیماری په مؤمن هم راځي،
خو د مؤمن د ګناهونو کفاره ګرځي، درجات یې بلندیږي. او دغه مصیبتونه دغه بیماری چې په کافر باندې راشي نو دغه صفایي نه کیږي، بلکې د هغه دپاره دا وبا دي. یو بیماری وای په مؤمن بم راغلی، په مسلمانو او په کافر بم راغلی. خو د مؤمن دپاره صفایي وکړي د ګناهونو، درجات له بلند کړي. او دغه بیماری چې په کافر باندې راله نو کافر صفا کیږي نه، بلکې د کافر د کفر هغه وبالي. او هغه سم د خیر اراده چې دی د بیماری د وجې نه الله ته رجوع کی، ایمان نوړي، توبه وباسي. والآخرت او په آخرت کې، آخرت کې بیا ناشنا عذاب به وي. عذابا شدیدا وي، او د هغې سختوالی خو د الله په علم کې را. عذاب د آخرت اسیم عذاب دی، نو بیا چې هغې کې شدیدا نوړو نو انتهایی خطرناک عذاب به وي. او مراد ترې تعبید دی، همیشوالی دی. وما لهم من ناصرین، او نه به د دې دپاره څوک مدد کوونکي. هلته به هېڅوک مددګار نه. دنیا کې هدي عقیده داره چې عیسی علیه السلام به مونږ خلاصي، هغه د مونږ دپاره کفاره ورکړې ده. نو وی نه د عیسی علیه السلام خلاصولی شي، او نه بل یو پیغمبر او نه بل څوک. من ناصرین جمع روړه، د دې مطلب دا نه چې ډېر مددګاران بني او لږ به ګني. من ناصرین جمع ذکر چې لهم جمع دی، د لهم د وجې نه چونکې خلق ډېر دي نو مددګاران هم ډېر پکار دي، د وجې من ناصرین یې روړو. ورنه مراد دا دی چې هېڅ یو مدد کوونکي بني، نه یو نه دوه او نه ډېرو، نه د انسانانو په شکل کې او نه د ملایکو او نه د جناتو په شکل کې. من ناصرین هېڅوک مدد کوونکي. د ما نافیه نه رستو چې من راشي نو انتهایی نفی تینا مرادی، یعنی هیڅوک مدد کوونکی چانه چې توقع امید کی دیو مال مددو کی، هغه مدد به هلته کې نه. واما الذین آمنوا، او په مقابله کې هغه کسانو چې هغوی ایمان راوړی دی، وعملوا الصالحات، عملونه یې کړي دي نیکو. صرف په ایمان باندې اکتفا نه ده کړې، بلکې ایمان نه بعد به نیک عمل کوي. که ځان مکمل خلاصول غواړي نو بیا به ایمان سره نیک عمل به کوي. فیوفیهم اجورهم، پس الله تعالی به پوره ورکوي دی ته اجرونه دي، ثوابونه دي. الله بوله پوره اجر ورکي، کمی به پکې نه کي. الله به چا سره کټوتي به نه کي، ټکسونه به هلته کې نه لګي، او دارنګې ریجیټ کی به نه. قدردان ذات دی، تا به لږ کړي الله به دله ډېر درکي. اجورهم ثوابونه ده دي. اجورهم جمع روړو ځکه د هر چا به ناشنا کمالات او مراتب او منازل به وي. د ټول انسانان به سبا جنت کې یو شانتي نه وي. د هر چا اخلاص او قربانۍ ته به الله تعالی ګوري چې د څونه قرباني الله دپاره ورکړې ده. ټولو به یو شان زندګي، د چا 80 کاله او 10 کاله، لیکن مرتبې به د هر چا جدا جدا وي. چې ځان څونه چا وکړولو دونه مرتبې ډېرې زیاتې، اجرونه به یې ډېر زیاتو. والله لا يحب الظالمین، او الله تعالی محبت نه کوي الظالمین، ظالمانو سره. الله تعالی ظالمانو سره محبت نه کوي، یعنی بغض ورسره کوي.
چې محبت نه کړي نو الله تعالی سره نفرت او بغض کی. نو که هر څوک ظالم دی چې څوک هم عیسی علیه السلام ته خدای وایي یا ته د خدای زوی وایي دا ظالم شو او داسې انسان سره الله تعالی چرې محبت نه کی. ذالک نتلوه، ذالک دا مذکور، دا د عیسی علیه السلام بیان چې وشو، دا د زکریا علیه السلام بیان وشو، او دارنګې د دې دواړو نه علاوه د یحیی علیه السلام بیان او د مریم بیبي بیان چې وشو. تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه وی د ذالک مرجع چې دا عیسی علیه السلام او یحیی علیه السلام او زکریا علیه السلام ټول دي. نتلوه مونږ تلاوت کوو د دې. مطلب دا دی چې اے نبی صلی الله علیه وسلم تا عیسی علیه السلام نه دی لیدلی په دنیا کې، که هغه زمانه کې ته نه وې. نبی علیه السلام خو د عیسی علیه السلام نه 600 کاله وروستو راغلی دی. 570 سال بعد خو نبی علیه السلام پیدا شوی دی. 40 کاله بعد ته نبوت ملو شوی چې 110 سال بعد ته نبوت ملو شو. او ابو سعود لیکي چې نبی علیہ السلام د عیسی علیہ السلام نه 550 سال بعد راغلی دی. بهرحال نبی علیہ السلام خو د عیسی علیہ السلام زمانه موندلې نه ده، بیا زکریا علیہ السلام زمانه هم نه موندلې، او نبی علیہ السلام د عیسی علیہ السلام سوانح هم نری کتلی، ځکه د عیسی علیه السلام په سوانحو ساټ هم څه کتاب هم داسې نو چې دا څوک او څنګه و. سیرت نګاریم نبی علیه السلام نه راکړی، او نه انجیل شریف کتلی لکه چې نه ورته وله نه. نبی علیه السلام خو د عربۍ مضمون نشو ویلی، یعنی که د عربی یو کتاب او یو رساله یا یو قصیده وه هغه هم نبی علیه السلام په کتاب کې نشوه ویلی. نو بیا عبرانی او سریانی او نورې ژبې کتل خو ته ډېره ګران و. د حدیبیې په موقع باندې نبی علیه السلام محمد رسول الله چې کله علي رضی الله عنه هغه معاهده لیکله، نو دی لیکل چې دا معاهده د نبی علیه السلام او د قریشو په منځ کې شوې ده، نو هغه محمد رسول الله ولیکو. نو کافرانو یې موږ تا رسول الله نه منو، جګړه هم په دې باندې را، موږ تا محمد ابن عبدالله منو. نو نبی علیه السلام دا رسول الله ته روان که علي رضی الله عنه ته وی، هغوی زه به یې څنګه روانومه، ته خو چې د الله تعالی رسول یې زه یې روانولی شم ده. وی راکه چې زه یې روان کړم. وی کم دی؟ نبی علیه السلام هغه د محمد رسول الله په کاغذ کې نشو پیژندی، یعنې دونه نبی علیه السلام له په کاغذ کې لیکل او وینا نه ورتله. وی کم دی رسول ما ته وښیه، هغه ته دا دی. نو هغه نبی علیه السلام بیا روان کو. چې نبی علیه السلام د عربۍ مضمون نشو ویلی، نو عبرانی او بله ژبه به یې څه کتلي. او بیا هم نبی علیه السلام د عیسی علیه السلام واقعات بیاني او د یحیی علیه السلام او د زکریا علیه السلام. نو معلومیږي دا چې نبی علیه السلام ته الله تعالی دا وحی کی او دی بیاني. نو ذالک نتلوه، دا مذکور چې دی دا نتلوه مونږ تلاوت کوو د دی علیک پتا باندې من الآیات د آیتونو نه، دا من الآیات بیان دی. والذکر الحکیم
او د نصیحت حکمت والنا. د قرآن د آیتونه ډیر د نصیحت نه ډک دي. ذکر حکیم نه مراد قرآن کریم دی. قرآن کریم سراسر حکمت دی. دا نه چې صرف بعضی آیتونه پکې حکمت دی، نه هر څه کې نصیحت او نصیحت دی. الحکیم په معنا د حکمت او دانشمندانه ته وي، د عقل او د سمج خبرو ته وي. قرآن کریم کې فضول خبرې نشته، کمزوري خبرې پکې نشته، پریوتې خبرې پکې نشته، یعنی د معیار نه ښکته خبرې پکې نشته دی. هره خبره د حکمت نه ده، بلکې حکمتونه پکې پراته دي. دا 1400 سالو شو او د قرآن کریم سه 3 لاکھ تفاسیر لیکل شي مختلفو ژبو کې، او دا حکمتونه دی علما ترې روباسي او روباسي لګیا دي، ختمیږي نه. څه ناشنا سمندر الله تعالی مونږ له راکړی دی، مونږ لا په معنا او په اردو په وینا نه پوهیږو، او دې کې چې الله تعالی کوم عجایب او غرایب ښودلي، نو علی رضی الله عنه لا ینقضي عجایبه. د قرآن کریم عجیبه خبرې وګوره ختمیږي نه، قیامت به قایم شي، خو د دې هغه اصل حکمتونه به خلاص نشي. و ذکر الحکیم و نصیحت حکمت والا. یا دا حکیم په معنا د محکم سره، دا نصیحت چې دا محکم دی، مضبوط دی، د دې توڑ نه کیږي، څوک نشي کولی، په دې څوک اعتراض نشي کولی چېرې دا خبره کمزورې ده، دا خبره غلطه ده، دا یو غلطه ثابت شوه، قرآن یو پیشنګویي کړې ده هغه غلطه ثابت شي، دا تر اوسه چا ونه کړو. یا دا حکیم په معنا د محکم، یعنی ممنوع من الباطل، د باطلون الله تعالی دی منی کړی دی، د دې څوک خبره څوک باطلولی نشي. ان مثل عیسی، په دې کې تشبیه ده، تشبیه الغریب بالاغرب، دیو ناشنا سیز تشبیه ورکې ډیر ناشنا سره. د عیسی علیه السلام پیدایش بېشکه ناشنا دی، عجیبه دی، په خلکو ډېر عجیبه لګېده، خو د دې نه زیات عجیبه خبرې هم شوي دي مخکې، چې هغه د آدم علیه السلام پیدایش دی. قرطبي لیکلی دی نبی علیه السلام دغه هغه چې کوم وفد راغلو د نجران 80 کسانو، هغوی ته وی چې ان عیسی عبد الله و کلمته، عیسی علیه السلام ګوره د الله بنده دی او د الله تعالی په کلمې کن سره پیدا شوی دی. نو هغوی ورته وی ته مونږ ته داسې څوک ښودلی شي چې بغیر د پلاره پیدا شوي دي، داسې مونږ ته څوک ښودلی شي چې د عیسی علیه السلام پلار نو بل څوک هم داسې شته؟ نبی علیه السلام ورته وفرمیل آدم علیه السلام. ورته وی اعجبتم، آیا تاسو تعجب کوئ په دې خبره چې عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه دی؟ نو ولې دا آدم علیه السلام پلار او مور وو؟ او بیا قرآن کریم دا آیت مبارکه نازل کو ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. او بل ځای کې الله تعالی فرمایي سوره فرقان کې ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق. دا خلق چې پتا باندې کم یو اعتراضم کی، کم یو مشکل خبرم تا ته پیش کی، مونږ به تا ته رایي داسې ښکلی تفسیر وکړو چې هغه به لاجوابه کیږي. لکه هغوی څونه ویره
عیسی علیه السلام بغیر پلار نی بل څوک بغیر پلار شته دی؟ نو په ظاهره کې خو سوال عجیبه سوالو. قرآن کریم وی آو شته دی. د ده نه زیاته عجیبه خبره د آدم علیه السلام پیدایش دی. نو تاسو آدم علیه السلام ته ولې زوی وایسو؟ هغه ته نو ده ته څنګه زوی وایي بیا؟ چې کله دی په دې کې لاجواب شونو، دغه وفد وی نبی علیه السلام ته چې جی کننا مسلمین، مونږ خو چې د مخکې نه مسلمانان یو، مونږ په تا باندې اسلام سره راوړو او سره ایمان نه وړو. نبی علیه السلام وی نه تاسو مسلمانان نه، وی یمنعکم من الاسلام، وی اسلام نه چې تاسو منع کوي هغه درې خبرې دي. د دې درو خبرو د وجې نه تاسو د اسلام نه منع کیږئ. لومبۍ خبر ده قولکم اتخذ الله ولدا، تاسو وایئ د الله تعالی زوی دی. واکلکم الخنزیر، او تاسو خنزیر خورئ. ګنده خوراک کوئ نو ګنده خبرې په خوله باندې راځي، د الله باره کوئ د الله زوی دی. او دریم دا وسجودکم الصلیب، تاسو صلیب ته سجده کوئ. نو د دې وجې نه تاسو اسلام نه قبلوئ. او په اسلام کې دا درې وړه خبرې منې دي. اسلام کې دا خبر نه چې ګنې د الله تعالی زوی شته یا ګنې خنزیر حلال دی. اسلام وی خنزیر هر څه سره حرام دی. دا خنزیر واحد داسې یو نجس حیوان دی چې د سرمن هم پاکه نه ده، د هډوکي هم نه دي پاکه، او د غوښه هم نه ده پاکه، د وازګه هم نه ده پاکه. د دې نه علاوه چې کوم نور حیوانات دي که نه، لکه خر شو، سپی شو، پیشو شوه، د دې غوښه حرامه ده. لیکن د دې دا سرمن چې ده، دا سرمن ترې وباسه او دا رنګ کا او دباغت ولو که وچې کا، نو بیا پاکه ده. دا مردار حیوان سرمن په دباغت سره پاکیږي، لیکن د خنزیر دا سرمن چې لکه دې ته دباغت ورم کی، یعنې دا په نور باندې وچه کی، په مالګه باندې صفا کی او بیا پرس کی، بیا هم دا نه صفا کیږي. یعنې دا داسې نجس دی د خنزیرو، د وازګه، د هډوکي، د هېڅ څیز هم نه دی حلالو. صرف د را ویښته چې دي که نه، دا ویښته د ستنې په طور باندې استعمالولی شي. چې ستن تا سره نشته او ته یو کپړه ګنډې، د را ویښته هم د ستنې په شان تیره دي او د تار په طور استعمالولی شي، صرف ویښتو. باقي دې نه علاوه د خنزیر هېڅ یو څیز نشي استعمالولی. نو اسلام کې او خنزیر هر څه سره حرام دی او تاسو یې خورئ. او د صلیب بندګي حرامه ده او تاسو یې کوئ. درو خبرو تاسو اسلام نه راوړئ. فرمایي ان مثل عیسی، بېشکه مثال یعنی حالت او صفت د عیسی علیه السلام عند الله پنیز د الله تعالی کمثل آدم پشان د حالت د آدم علیه السلام دی. دا تشبیه چې وي دا په ټولو خبرو کې نی، تشبیه په یو خبره کې وي. ته چې د یو سړي تشبیه ورکې چېرې دی مضبوط دی، استقامت والا دی، نو خلک وي دا سم غر دی، وی دا پلانکي سم د غر په شانتې دی. نو دا تشبیه صرف په یو خبره کې چې ده کې استقامت دی او کلکوالی دی. نور دانه چې دی ګنې د غر عمره دنګ دی ګنې او د غر په شان ګنې د ګټې نه جوړ دی ګنې
او د غر په شان ګنې بې حسه دی، هر څه خو نه دي، خو زه یو خبره ده پکې، ته پلانکې سم زمری دی، نو صرف په یو خبره کې زمري سره تشبیه ورکوي چې بهادوري ده پکې، حالانکه سم ډربوکي بزدلې د بیزې زړه دې نیسلی دی، نو صرف بیزړه نری کمزورې اړی دی، ته ستا زړه مې نری دی، نو په نورو خبرو کې تشبیه نشته دی. دلته هم د عیسی علیه السلام تشبیه آدم علیه السلام سره صرف په یو خبره کې دی، څنګه چې د هغه پیدایش عجیبه ده، د پیدایش هم عجیبه دی. کمثل آدم په شان د حالت د آدم علیه السلام دی. خلقه من تراب، دا بیان کی چې د آدم علیه السلام د عجیبه حالت څه دی، پیدا کړی و آدم علیه السلام لره من تراب، د خاورو نه. الله تعالی آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا کو، دا نه چې خاوره یو بل د پاسه ودروله، خاوره را جمع شوه، پای کې بیا اوبه واچولې شوې، د هغې نه بیا خټه جوړه شوه، هغه خټه باندې بیا وخت تیر شو، هغه لږ کې توره شوه، د هغې نه پس د آدم علیه السلام ډانچه تیاره شوې ده، خو چونکې خاوره بنیاد دی ځکه یې من ترابین وي، ورنه د خاورې نه به یې څنګه جوړوي، پای کې خو به خامخا اوبه اچوي. ثم قال له، ثم راغی، دا ثم په عربی کې تراخی د پاره راځي، رستوالی د پاره. مطلب دا دی چې آدم علیه السلام دا ډانچه کله تیاره شوه، نو فوراً آدم علیه السلام جوړ نشو، دا ډانچه بیا ولاړه وه. او روح المانی لیکلی دی چې د آدم علیه السلام دا ډانچه 40 کاله ولاړه وه. 40 کاله بعد بیا د آدم علیه السلام په دې جسم مبارک کې بیا روح اچولی شي، دکه ثم وي. ثم بیا قال اوی الله تعالی له دته چې کومه ډانچه ولاړه وه، کن شا، نو فیکون پس شو، نو فیکون په دې پکانه پکار دی، دکه خبر د ماضی ده او یکون مضارع ده، یعنی آدم علیه السلام ته شا، نو پس دی شو. خو فیکون ولی وی د آدم علیه السلام دا پیدایش دونه عجیبه دی، واضحه دی، او قرآن دونه بار بار بیان کړی دی چې گویا کې اوس تا مخکې داری آدم علیه السلام جوړیږي او پیدا کیږي، نو ځکه فیکون مضارع روړه. الحق من ربک، حق چیرې ستا د رب د طرف نه دی، یعنی دا مونږ چې سوی دا حق دی، او دا دی چې سوای چې عیسی علیه السلام داسې او داسې او دا ټول دی دروغ وایي. حق هغه دی چې ستا رب د طرف نه دی، یعنی هذا هو الحق من ربک، یا هو الحق من ربک فلا تکن من الممترین، پس ته مه کېږه د شک کوونکو نه. نبی علیہ السلام ته خطاب کی مراتین امت ته، او دا فلا تکون ولی وی، حالانکه مونږ ته ویل پکې تاسو شک مه کوئ، نبی علیہ السلام هسې چې ته شک نه دی کړی. نو قرطبي عجیبه خبر لیکلی ده چې کله نبی روح المانی لیکلی دي چې کله الله تعالی نبی علیہ ګوره ته شک ونه کې، نو چې الله تعالی نبی علیہ السلام نه معاف کی په شک کې، نو مونږ به سم معاف کی که مونږ لا شک وکړو چې د نبی علیہ السلام څونه اوچته مرتبه ده، هغه ته ګوره شک ونه کې، لا مونږ که لا شک وکړو مونږ به لا څه حالي. فلا تکن، پس ته مه کېږه من الممترین، د شک کوونکو نه. پس هر چې هغه کسان دي چې کفر یې کړی دی، پس زه به عذاب ورکوم ته عذاب سختو په دنیا او آخرت کې،
او نشته دوی لپاره څوک مدد کوونکي او هر چا کسان چې دي چې ایمان یې راوړی دی عملونه یې کړي دي نیکو پس الله تعالی پوره ورکوي ته ثوابونه دي او الله تعالی مینه نه کوي ظالمانو سره دا مذکور چې موږ تلاوت کوو د دې آیت په تا باندې د آیتونو نه او د نصیحت حکمت والنا بېشکه حالت د عیسی علیه السلام په نزد الله تعالی په شان د حالت د آدم علیه السلام دی پیدا کړی دی لره د خاورې نه بیا وی د تشا پس دی موجود شو حق چیرې ستا د رب د طرف نه دی پس ته مه کېږه د شک کوونکو نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين فمن حاجك فسوق چې جګړه وکړي تا سره فيه فبارا د عیسی علیه السلام کې من بعد ما جاءک پس د اعنا چې راغلی ری تا ته من العلم د یقیني علمنا فقل تعالو پس ته ووایه تاسو راشئ ندعو ابناءنا چې مونږ راوبلو زامن خپل و ابناءکم او زامن ستاسو و نساءنا او بیبیانی زمونږه و نساءکم او بیبیانی ستاسو و انفسنا او ځانونه زمونږه وانفسکم او ځانونه ستاسو ثم نبتهل بیا مونږ به په زارۍ سره دعا وکړو فنجعل لعنة الله پس مونږ به وګرځو لعنت د الله تعالی علی الکاذبین په دروغجنو خلکو باندې ان هذا بیشک دا مذکور واقعا لهو القصص الحق خامخا دا بیان حق دے وما من الہ نشته دے هیڅوک معبود الا الله سوا د الله تعالی نه وإن الله لهو العزيز الحكيم او بیشک اللہ تعالی چې دی هم غالب دی حکمت والا دی فإن تولوا پس کچر دی مخ واړولو فإن الله علیم بالمفسدین پس بیشک اللہ تعالی چې دی عالم دے فساد کونکو باندے د سورت مبارکه د شروع نه تر دې ځای پورې د نجران عیسایانو سره مناظره وه په دلایلو سره
داغی شکوک و شبہات و قرآن کریم داغی مدلل انداز کی جوابات ورکړو. د عیسی علیہ السلام او د مریم بیبی باره کې اس قسم ابهام پاتې نشو، اس قسم د شک او د شبهې خبره پاتې نشوه چې عیسی علیہ السلام د الله تعالی بنده دی، د مریم بیبی نه پیدا شوی دی په کلمه کن سره. نه هغه بذات خود الله تعالی دی او نه د الله تعالی زوی دی، نه د الله تعالی یو حصه ده. اوس دې آیتونو کې بیان دی که چېرې اوس هم دا د نجران د عیسایان نه مني دا خبره او عیسی علیه السلام ته اوس هم د الله تعالی زوی وایي او اوس هم په خپله خبره باندې کلک ولاړې، نو دې سره یو بله طریقه وکړه چې ته مباهله وایي. مباهله دې ته وایي چې دې ته وایي چې راځئ اوس په الله تعالی باندې فیصله وکړو. تاسو خپل زامن او خپلې لورانې، خپل بیبیانې او په خپله تاسو راشئ میدان ته او زه به هم راشم، زه به هم خپلې بیبي ماشومانو او زنانه به راولم میدان ته او موږ به دواړه په شریکه باندې الله تعالی ته ژړا او فریاد وکړو. دعا کې به دا وایو چې الله که چېرې موږ په حق باندې یو نو موږ غالب کې او کامیاب کې، او که دی په حق وایي دی وکړي، او چې کم یو په ناحق باندې او د دې باوجود او ضد او د عناد د وجې نه حق نه مني، نو هغه باندې خپل لعنت نازل کې. نو بس ګورو چې چا باندې لعنت راځي، بیا یعنی فیصله د چا په حق کې کیږي. نبی علیہ السلام دغه د نجران د عیسایانو ته هم دغه خبره وکړه. هغوی ویل موږ له یو 3 ورځې مهلت راکړه، موږ به مشوره وکړو او نفس به تا ته ووایو. دی خپلو کې یو ځای شو او د دې چې کوم مشر عالم و عاقب و هغه ورته وی چې تاسو دا خبره ښه معلومه ده چې نبی علیه السلام هغه اخرنی نبی دی، چې د عیسی علیه السلام نه بعد خو به اخرنی نبی راځي او بني اسماعیلو کې به راځي او هغه هم دا نبی علیه السلام دی. او تاسو دا هم پته ده چې عیسی علیه السلام د الله تعالی بنده دی او رسول دی. نو که د دې نه بعد موږ نبی علیه السلام سره مباهله وکړه او دا دی چې موږ ته کوم طریقه دي که دا موږ وکړه، نو چې چا هم یو نبي سره مباهله کړې هلاک شوی دی، نو موږ ځان ولې هلاکت ته غورځو؟ نو لهذا مباهله ورسره نه کوو، خو د نه چې ځان خلاصو نو څه صلح سروغه به ورسره وکړو. خیر 3 ورځې بعد نبی علیہ السلام په مقرره ټیم باندې نبی علیہ السلام په خپله تشریف راوړو، ورسره فاطمه بیبي وه او ورسره دواړه نفسي حسن او حسین رضی الله عنهما او علی رضی الله تعالی عنہ. نبی علیہ السلام مخکې را روانو، حسن او حسین رضی الله عنهما ورپسې را روانو، فاطمه رضی الله عنها د عین رستو را روانه وه او علی رضی الله عنه د عین رستو را روانو. او نبی علیہ السلام دی ته ووی اذا انا دعوتو چې کله زه دعا کوم فامنو تاسو پې آمین وایئ. چې کله دی میدان ته رالو
هلته د نجران عیسایانو چې کوم مشر هغه وکتلو نو هغه وی یا معشر النصارا وی ای د نصاراو خلکو انی لارا وجوها داسې مخونه وینمه داسې چهرې وینمه لو شاء الله ان یزیل جبلا من مکانه لازاله بها دا دومره نورانی چهرې دي الله تعالی د دې چهرو د وجې نه دا غر به د خپل ځای نه بدل کی دومره نورانی چهرو سره به څوک مباهله وکړي او مقابله به وکړي هغه د خپلو ملګرو ته چې مباهله ورسره مه کوئ کني هلاک به شئ بلکې د ځمکې په مخ به هیڅوک نصراني باقي پاتې نشي نو دی نبی علیه السلام ته وایي چې موږ سره روغه وکړه نبی علیه السلام ته 3 خبرې وکړې یا به ایمان نوړئ دعوت قبول کړئ او که ایمان نه وروړئ بیا به جزیه راکوئ او که جزیه هم نه منئ نو بیا به جنگ ته تیار شئ دوی ایمان خو نه وروړو او جنگ هم نه کو او جزیه ته مونږ تیار وو وی جنگ ځکه نه کو دی پوه شو چې دا خو 9 کال د هجرت دی مکه مکرمه دارالاسلام ګرځېدل او مدینه منوره مو او بلاشي وفدونه بلاشي قبایل اسلام کې داخل شي وو نو دی وی چې مونږ خو نبی علیه السلام سره مقابله نشو کولی میدان جنگ کې نو دغه یو آپشن د صلح دی د جزیې دا به قبول کو دی نبی علیه السلام سره صلح وکړه او دی وی چې مونږ به تاله هر کال 2000 جوړې جامې به تاله درکو یمن کې کپړه ډیره زیاته تیارې ده هغه زمانه کې یمن کپړه مشهوره وه این به تاله 2000 جوړې سالانه به مونږ تاله رالیږو دې کې به مونږ 1000 جوړې د سفر په میاشت کې او 1000 جوړې د رجب په میاشت کې د دین علاوه 10 زغرې به راوړو تاله به رالیږو مونږ نبی علیه السلام ورسره صلح وکړه او لیکل یې ورسره وکړو او دی واپس لاړو نبی علیہ السلام فرمایل والذی نفسی بیده بی قسم می دے پاغ ذات باندے چه ان الحلاک قد تدل علی اهل نجران چه حلاکت پا دی باندے راغلے ہو ولو لاغنو کچیر دی ما سره مباهله کړې وې میدان ته راغلې وې مباهلې دپاره نو لمسیخو قرتن و خنازیرا دی به نه به شادوګان او خنزیران جوړ شوي وو او هلته شاته چې کوم د نجران علاقه را هغه به الله تعالی د اور نه ډکه کړې وه ټول به سوځېدلو سره د ماشومانو سره د زنانو او سره د نارینو وی الله تعالی به دې بېحکني کړې وه ولستأصل الله نجران الله تعالی به د نجران والو بالکل وی ختم کړو نبی علیہ السلام تر دې حتی طیر علی رؤوس الشجر انسانان خو انسانان دي مرغیبم باقی نه پاتې شي په ونه کې دومره به الله تعالی عذاب دغه ځای کې رالیږلو کچېرې دي ما سره مناظره کړې او مباهله کړې وي مباهله چې دا اوس هم شته دی یعنی اوس هم یو سړی مباهله کولی شي دا صرف نبی علیه السلام پورې خاص نه وه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې دا یو سړی سره په یو مسله باندې بحث شو هغه سړی انکار کو د روح المانی لیکلی دی
چې ابن عباس رضی الله عنه ته راځي چې مباهله وکړو او دا آیت ولوستو او بیا ابن عباس رضی الله عنه حجر اسود ته مخ کو سر ښکاره کو او لاسونه پورته کړو دعا یې شروع کړه. د مباهلې دا طریقه را چې سر به ښکاره کې مخ به قبلې طرف ته کې او دا لاسونه به پورته کې او دعا به وکړي. شامل لیکلی دي چې د مباهلې دپاره دا خبره ضروري نه ده مباهله سړی په خپله یوازې هم کولی شي. دا نه چې خامخا د خپل کور خلک به راولې به زنانه به راولې ګنې ماشومان به راولې ګنې او خپل خپلوان به ګنې خامخا راجمع کوي. یو سړی به نفس نفیس او تن تنها مباهله کولی شي خو مباهله به په قطعي امورو کې کوي. قطعي امور دا یو سړی د الله تعالی د ذات باره کې د الله تعالی نه مني، مثال پیغمبر علیه السلام نه مني، قرآن کریم د الله کتاب نه مني. چې کوم یو قطعي حکم دی د هغې نه یو سړی انکار کی نو اول به ته په دلایلو باندې پویه کې ډایرک مباهلې به نه کې اول به هغه مطمئن کې په دلایلو باندې چې بای ته ولې نه منې ستا څه شکوک او شبهات دي څه دلایل دي دا خبرې په تسلی سره ووره او هغه بیا په دلایلو سره مطمئن کا. اوس که ته په هغه دلایلو باندې نشي مطمئن کوی دا خو ستا قصور دی. ځانه بل لوی عالم ورته کښېنوه بل څوک ورته کښېنوه هغه ول بلکل مطمئن کا چې تا دغه د هر شک او د هرې شبهې د هر اعتراض جواب هغه له ورکو او بیا هم هغه ضد نیسي نه منمه لکه دلته چې دی ضد نیسلو نو بیا اخراني آپشن دا دی چې راځي چې مباهله وکړو. مباهله چې کله وشي په دې انتظار به نه اوسئ به عذاب هغه راشي د اسمان نه. د عذاب راتلل ضروري نه دي بس تا مباهله وکړه اوسې الله ته پرېږده الله تعالی به مناسب ګڼي که دنیا کې هغه عذاب ورکړي که فوري پې رالیږي که وروستو پې رالیږي. عذاب بیا بلا شکلونه کیدی شي او کنه الله تعالی ول آخرت کې ورکړي. فمن حاجک فمن پس څوک یعنی مراد نه دغه نصارا دي د نجران والا حاجک حاج بحث مباحثې ته او جګړې ته وي او اسې وچ په مچه چې بحث مباحثه کوي یعنې ښه پوهې چې زه په ناحقه مې دا مقابل مې په حق باندې دی خو بیا هم لګیا یې بحث مباحثه کې او جګړه کې او نه مني خبره. پس څوک چې مناظره وکړي تا سره څوک چې جګړه وکړي تا سره فیه په شان د عیسی علیه السلام او دغه د مور کې یعنې دا قرآن چې کوم بیان د عیسی علیه السلام بارک او دی وي داسې نه ده. اوس هم عیسی علیه السلام وي د الله تعالی زوی دی یا د الله تعالی روح پاک راغلی دی څوک اوس هم دا وي. من بعد ما جاءک من العلم پس تاینا چې راغلی دی تا ته علم یقیني علم تا ته راغی وحی راله تا ته قرآن تا ته بیان وکړو د دې نه پس هم نه مني. فقل پس ووایه ته تعالوا راشئ تاسو ندعو ابناءنا مونږ به راوبلو زامن خپل و ابناکم زامن ستاسو مونږ به خپل زامن راولو میدان ته تاسو به خپل زامن راولئ و نساءنا او زنانه زمونږ بیبیانې بیبي نه مراد صرف ښځه نه ده خپله بیبي شوه خپله لور شوه خپله خور شوه دا ټول ستا بیبیانې زنانه دي
دام راوله ونساکم او بیبیان استاسو او بیا و انفسنا او ځانونه زمونږه یعنې موږ پخپله به ذات خودم راځو وانفسکم او ځانونه ستاسو تاسو هم به ذات خود راځئ. په دې آیت کې د زامنو د بیبیانو ذکر مخکې وکړو او د نفس ذکر یې وروسته وکړو. وی زه به ذات خودم راځم خو د هغې نه مخکې د زامنو ذکر وکړو او د بیبیانو ذکر وکړو. وی دا ولې؟ روح المانی لیکي چې چونکې د انسان ټول باغ دوړ او کوششونه هر څه د خپلو زامنو د خپلو بیبي دپاره وي. دا انسان چې څونه ځان خطرې ته غورځي، مزدورۍ کې، مسافرۍ کې خطرات برداشت کی، خو د خپلو زامنو د خپلو بیبي دپاره. نو چې یو انسان د دې لپاره دونه زیان خطرې ته غورځي نو هغه یې مخکې کړو چې مطلب دا زه څه خبره کوم نه صرف د خپل ځان لپاره نه یعنې دا چې کوم وبال به راځي صرف په ما به نه راځي چې زما په زامنو زما په بیبي هر څه باندې به راځي. یعنې دا د یو خبرې د حقانیت ډېر لوی دلیل دی چې دا وبال صرف په ما به نه راځي، ما سره سره زما په زامنو زما په بیبي به هم راځي به. دونه زه په دې خپله خبره باندې کلک او مضبوط او حق کېمه. ثم نبتهل ابتهالو اصل لفظي معنا جړا او فریاد کولو، په دعا کې جړا او فریاد کولو. یو خو سرسری دعا د خولې په سر باندې، یو دا چې په دعا کې ته مکمل الله ته وجاړې او متوجه شي اخلاص سره، دې ته ابتهال وي. او مراد ترنه لعنت ویل دي، په دې خپل مخاطب او په خپل مقابل باندې لعنت ووایي، نو دا ابتهال دی. ثم نبتهل بیا مونږ به مباهله وکړو، یعنې مونږ به په دعا کې جړا او فریاد وکړو الله تعالی ته. د دې مباهلې مثال ملاعنم ده. لعان اوس هم شته دی. یو خاوند چې په خپله ښځه باندې تهمت ولګي او د سره ګواهان په دې خبره نشته، نو دا ښځه به څه کي اوسو؟ نو شریعت چې دا به لعان به وکړي. لعان دا دی چې دا سړی به 4 قسمونه وخوري چې دا زه په دې ښځه کوم تهمت لګوم یا کوم دعوه کوم دا زه برحقه کوم، او په 5م ځل باندې او په خپل ځمه لعنت ووایي. بیا به دا ښځه 4 قسمونه وخوري او په 5م ځل به د الله تعالی غضب په ځان باندې ووایي. دې ته لعان وایي، او دا د نبی علیه السلام په زمانه کې شوی دی. قرآن کریم باقاعده آیتونه هم نازل کړي دي په سورة النور کې. نو لعان اوس هم شته دی. دا لعان او دا مباهله دواړه بلکل یو شی دی. ثم نبتهل بیا به مونږ جړا فریاد وکړو په دعا کې، یعنې خصوصي دعا به وکړو الله ته. فنجعل لعنت الله پس مونږ به وګرځو لعنت د الله تعالی علی الکاذبین په دروغجنو خلکو باندې. که مونږ دروغجن په مونږ به ځان به لعنت ووایو، او که تاسو دروغجن یې په تاسو به لعنت ووایو. ان هذا مونږ دا خبره وکړه چې دا مباهله اوس هم شته، خو دا ګورې په قطعي امورو کې، په ځواني امورو کې دا نشته دی. یو داسې خبره چې کې د فقهاو منځ کې اختلاف دی، د علماو منځ کې اختلاف دی، نو په دې خبر باندې ته مباهله نشي کولی چې دا خبره داسې ده او که داسې ده.
دا چې بالکل یقیني او قطعي خبرې دي هغې باره کې ته مباهله اوس هم کولی شي. ان هذا بېشکه دا مذکور بیان په باره د عیسی علیه السلام کې لهو القصص الحق خامخا دا بیان حق دی. قصص مصدر دی بیان ته ویل کېږي. قصص په معنا د کیسې هم راځي او قصص په معنا د کیسې بیانولو هم راځي. دا مذکور بیان د عیسی علیه السلام باره کې چې وشو الحق هم دا برحق دی. او د دې نه علاوه چې څوک د عیسی علیه السلام باره کې وي دا زیاتې دی. وما من اله او نشته دی هیڅوک معبود الا الله سوا د الله تعالی نه صرف او صرف الله تعالی معبود دی. وان الله بشک الله تعالی چې دی لهو العزیز الحکیم خامخا دی غالب دی الحکیم حکمت والا دی. معبود هغه ذات پکار دی چې پاکې دا دو صفتونه نمایا وي. یو دا چې زوروري غالب وي طاقتوري او دویم دا چې حکیم او حکمت والا وي. عیسی علیه السلام کې دا دواړه خبرې نشته. فإن تولوا پس کچری دی مخ واړو د تولو یو منه کچری دی مخ واړو اعراض یې وکړو یعنې اوس هم نه مني نه مباهلې ته تیاریږي او نه عیسی علیه السلام ستا د وینا مطابق مني نو بیا یې پرېږده الله تعالی ته. یا دا تولو په معنا د تاسو مخ واړو په معنا د تتولو سره. فإن تولو یعنی فإن تتولو پس کچری تاسو مخ واړو براه راست خطاب دی دغه نجران عیسایانو ته. فإن الله پس بیشک الله تعالی چې دی علیم عالم دی خبردار دی بالمفسدین پر روانی کونکو او په فساد کونکو باندې الله تعالی معلوم دی. او فسادی انسان بیا الله تعالی نه پرې بیا لرکی مهلت ول ورکی خو د مهلت نه بعد بیا مکمل صفایا وکي. روح البیان لیکلی دی چې دغه خلکو کچې دی مباهله کړې وي نو دیو مکمل د ویښه مکمل ختم شوي وو یعنې صفایه به مکمل شوي وه. پس هغه څوک چې جګړه وکړي تا سره په باره د عیسی علیه السلام کې پس د هغې نه چې راغی تا ته د علم نه پس ووایه نبی علیه السلام راشئ چې موږ راوبلو زامن خپلو زامن ستاسو او زنانه زموږ او زنانه ستاسو او ځانونه زموږ او ځانونه ستاسو بیا موږ به ژړا او فریاد وکړو الله تعالی ته. پس موږ به وګرځو لعنت د الله تعالی په دروغجنو خلکو باندې. بېشکه دا مذکور بیان هماغه بیان حق دی او نشته دی هېڅوک معبود سوا د الله تعالی نه او بېشکه الله تعالی چې دی هغه غالب او حکمت والا دی. پس کچې دی مخ واړو یقینا الله تعالی چې دی عالم دی په فساد کوونکو باندې.